کے سامنے بیٹھے ہیں یہ NA30 پشاور کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے. اس میں ہمارے پاس عوامی نیشنل پارٹی, JUIF, PTI اور جتنے بھی علاقے کے مشران ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ کھڑے ہوں. کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے اس حلقے میں. ایسے افسران ہمارے لیے تعینات کیے جاتے ہیں, ایسے تحفے اس حلقے کو دیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا تہس نہس کر دیا ہے. لوگوں کو خوارج بنایا جا رہا ہے. کیسے بنایا جا رہا ہے؟ لوگوں سے لائسنس دار پستول اٹھا لو, لوگوں کے گھروں میں جاؤ. ایک SHO ہے, ایک SHO بڑا بیر تھانے کا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی چیزیں توڑنا, ان کی خواتین کی بے حرمتی کرنا, یہ ہمارے حلقے کے, ہماری عزت کے, ہماری اسلام کے, ہمارے پختونخوا کی تمام ٹریڈیشنز کے خلاف ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے, ہم نے شرافت کا رستہ پکڑ لیا تو یہ سمجھے کہ ہم کمزور پڑ گئے. آج یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, یہ مشران آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے واقعے رکھیں گے کہ کس طرح سے بڑا بیر تھانے کا SHO جس نے اپنے ایک انڈین ایکٹر پہ اپنا نام رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو گبر سنگھ بولتا ہے. خدا کا خوف کریے, ہندوستان ہے یہ, مودی کا ہندوستان ہے. اور انٹیریئر منسٹری کو خیبر پختونخوا میں چاہیے کیا؟ میں بتا دیتی ہوں. میرے حلقے میں حسن خیل میں گیس, کوئلہ اور تیل ان کے ذخائر ملنے کی خبریں, اور جب یہ خبریں پھیلتی ہیں میڈیا پہ, او جی پہلے پولیس گردی شروع ہو جاتی ہے, پھر دہشت گرد پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہ باقی لوگ آ جاتے ہیں, جی باڑے لگا لو, ہمیں تو یہاں آپریشن کرنے ہیں. یہ یاد رکھیں, اگر کل صبح 8 بجے تک اس SHO بڑا بیر کو معطل نہیں کیا گیا, ہم کل پورا کوہاٹ روڈ بند کریں گے. میں تمام سے معذرت کر رہی ہوں, CM صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, میں کہہ بھی چکی ہوں, انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے قیدیوں کے لیے کیا ہے شاید ہی اور کسی نے کیا, لیکن میں نے CM صاحب سے بھی معذرت کر لی ہے کہ سر اب فیڈرل گورنمنٹ کی یہ بدماشی یہاں نہیں چلے گی. اگر یہ اتنا تگڑا پولیس آفیسر ہے, اس کو ٹانک بھیجیں, اس کو وزیرستان بھیجیں, اس کو باجوڑ بھیجیں جہاں پہ دہشت گرد ہیں. میرے حلقے میں بے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے گھروں سے, FCR دوبارہ زندہ کر دیا ہے. گناہ کس کا ہوتا ہے؟ اٹھاتا ہے دوسرے کو, تیسرے کو, تھانے سے غائب کر دیتے, چوکیوں میں ڈالتے, چوکیوں میں ان کے ساتھ وہ کرتا ہے جو کلبھشن اور ابھینندن کے ساتھ نہیں ہوا. یہ میرا حلقہ ہے, یہ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا, پٹھانوں کا حلقہ ہے, PTI کا بعد میں ہے. اور خبردار جو کو یہ سمجھے کہ ہم ڈر جائیں گے یا بہک جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے. میں شکر گزار ہوں IG صاحب کے, ان سے مل کے آئی ہوں, ان کو انفارم کیا ہے کہ اس بندے پہ ہم FIR بھی کاٹ رہے ہیں, اس بندے کی ہمیں سسپینشن بھی چاہیے, اور اس بندے پہ ہمیں انکوائری چاہیے. اس کو آپ نے مثال بنانا ہوگا پورے خیبر پختونخوا کے لیے. پولیس گردی نامنظور, وہ جو بھی کرے, وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے. ہماری عورتوں کی عزت ہے, ہمارے بچوں کی عزت ہے, ہمارے بزرگوں کی. ایک بزرگ بھی آیا ہوا تھا 90 سال کا ہے, وہ بول بھی نہیں سکتا, اس کے گھر میں ایک کرسی نہیں چھوڑی ہے کہ وہ بیٹھ سکے. پتھروں پہ ساری رات گزاری ہے لوگوں نے, بچوں نے پتھروں پہ رات گزاری ہے. پیالی نہیں تھی کہ وہ لوگ صبح چائے پی سکے. ان کا گناہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہیں, کیا گناہ ہے؟ میرے حلقے میں اسلحہ بنانے والے, ان کو کوئی نہیں اٹھا رہا. آئس بنانے والے, ان کو کوئی نہیں اٹھا رہا, اور غریب کو اٹھا رہا ہے, بے بس کو اٹھا رہا ہے. Let this be a warning to all who are listening. This is not acceptable. اور اگر یہ حالات قابو نہیں پاتے, پھر آپ نے ہم سے توقع نہیں کرنی اس حلقے سے کہ ہم لا اینڈ آرڈر یا آئین یا قانون پہ چلیں گے. ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. شکریہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گی میرے حلقے کے جتنے بھی بڑے ہیں وہ اس ایشو پہ بات کریں. صرف 2 منٹ جو ہے تاکہ میسج واضح چل جائے. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان محمد حمزہ دے, ولیج کونسل چیئرمین جمعیت علماء اسلام سر تعلق ساتھ ہم
د ټول ناول د میډیا مرګرو مشکور یم شکریا ادا کوم څنګه چې میډم شاندانه ګلزار صاحبه تفصیلی د مسلې باندې خبرو کې نننې زموږ پریس کانفرنس دا چونکې د بډبیري د علاقې د امن په حواله باندې دی چونکې د پولیسو دا د عوامو د علاقې محافظي خو نن زموږ محافظ راغلی دی او زموږ عوامو سره زموږ غریبو خلکو سره ظلم کوي او د بتو په شکل باندې یو طریقې جوړه کړې او بتا اخلي د خلکو نه نو زه د دې خو اول پرپور طریقې سره مذمت کوم چې دا ډېر یو بد کردار دی غلط کردار دی بل چې کوم سړی مطلب دا دی ملزمي یا دغه رور یا دغه ترزوي یا دغه پلار هغه اوچت کړی وي او په هفتو په میاشتو باندې هغه وي مختلف چوکو کې ساتي او چې کوم بلیف والا دي د بدقسمتانه زمونږ چې کوم چې ته مونږ زو مونږ کومه دروازه ټکو هغه بلیف والا هم د هغې سره میلو دی مطلب هغې سره ملګري د اول نه هغې ته اطلاع شوي چې یاره مطلب دا دی مونږ درځو هغه پرچې چې کوم ریکارډ یې هغه په تاڼه کې په ټیبل باندې اول نه پراتي مونږ د دې مزاحمت کوو پکار دی مونږ به د عدالت نه انصاف غواړو مونږ د پکار چې عدالت مونږ ته انصاف راکړي مونږ د انصاف دپاره د عدالت دروازه ټکو بلو چې کوم سړی ملزم وي نو پکار دی چې ته صرف د ملزم مخنیوي وکړي د هغه خلاف یا اف آی آر شوی یا نه شوی نو ستا د هغه کور سره څه کار دی ستا د هغه د زنانو بېعزتۍ سره څه کار دی داسې واقعي مونږ ته نن چې کوم زمونږ په کلي کې میټینګ و هغه میټینګ کې زمونږ چې کوم عوام ناستو یو کس به انفرادي بیل پاسېدو خپله مسله به بیانوله د چا چې ماشومان ګیر دي له سکول ماشومان تر اوسه پورې لا په حوالاتو کې دي دا یو اغوا یو طریقه کار دی خو چونکې د پولیس په ورده کې دوه ګوله ورته لګېدلي دي په دغه سیسټم یې کوي د پاسه پې چا لاسونه هغې باندې مطلب دا دی دا مشران او زموږ سیاسي خلک پوه دي اوس دغلته چې کله دی وردن نه شي نو د دغه حجرې کټونه ټول دی مات کړي دي د یو کور نه زه به درته په ریکارډ باندې ښیم راشي دې د موږ سره مناظره وکړي د دغه حجرو کټونه مات کړي دي د دغه کورونو کې چې کوم دی مطلب دا دی د ده بېعزتۍ کړي دي دغلته چې کوم د اوبو ډرم دی هغه اوبو ډرم کې چړې ورکړي دي هغه سنبې پکې ورته نه کړي هغه یې وله مات کړي دي یو پي ایس یې وله ماتې کړي دي بیټران یې وله ماتې کړي دي د کور چې کومې ګملې دي هغه ګملې یې وله ماتې کړي دي چې کوم لوښي یعنې مطلب دا د لوښي لرګي هغه یې وله مات کړي دي ایس یې وله مات کړی دی فریزر یې څلور یې وله صرف د یو کور له فریزر یې ماتې کړي دي زه دا خبره کومه چې بس مختصر لہذا زمونږ سبا 8 بجو پورې ټایم دی چې 8 بجو پورې مطلب دا دی چې دې سسپینډ کړی شي انشاءالله که سسپینډ نه شو بیا مونږ په کوارټر باندې په خپلې فیصلې کوو ډېره مننه ډېر خوشحاله اوسئ این پی والا ملګري چې دي کوم څه وي مهرباني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې د کلب زموږ د دې پریس کلب د میډیا د ملګرو ډېر زیات مشکور یو بیا د خپل حلقې د MNA شاندانه ګلزار او راغلي ملګرو مشکور یو زما غضنفر علي نوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع پېښور جنرل سیکرټري یم او حقیقت دا دی چې کومې خبرې زموږ MNA صاحب وکړي دا ټولې خبرې روانې وي دی خپل تګودو کړي دي ارسي کړي دي زموږ نن خوشدل خان سابقه ډیپټي سپیکر چونکې هغه اسلام آباد کې کیس لګېدلو ګین هغه هم راتلو خو هغه بیا معذرت وکړو هغه ما تل چې تاسو لاړ شئ موږ دا یو خبره کوو چې بډبیره یا دې ملک علاقاجات داسې دي چې دلته کې همیشه دپاره مشران ښه ډېر دي ملګري ښه ډېر دي چې څه خبره راغلې دا د دې نه مخکې که هغه یې سچوز دي که هغې دا بالا افسران دي هغې په مشاورت سره په جرګه باندې یو طریقې کار حل کړی خو چې کله راسي داسې حالات جوړ شوي دي نو ما ته ښکاري چې زموږ په علاقه کې بدامني مزید زیاته شوې ده کمه شوې نه ده زموږ دلته کې د PTI چې کومه MNA ده انشاءالله موږ هغې ته دا مکمل باور ورکوو که ستاسو خبره باندې عمل درآمد ونه شو نو عوامي نیشنل پارټي د NATs به تاسو سره انشاءالله څنګ په څنګ که په روډ وایي چې کوم ځای کې وایي انشاءالله به تاسو سره ولاړي د ظلم خلاف د جبر خلاف د دې خلاف به انشاءالله موږ تاسو سره هر قسم جاني مالي قرباني کوو ولې چې دا زموږ وطن دی علاقه ده دا د سیاست نه بالاتر د انصاف خبره ده ډېره مننه شکریه راځئ جی تاسو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر الله خان بڑابیر مې رمزي ایکس ناظم. ټولو لومبې خو ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یو چې موږ له کور اجرا کوئ. څنګه چې تاسو ټولو ته علم دی چې ایس ایچ او کومې حلقې ته راشي نو د هغې د تحفظ هغه ذمېواري، خو د بدقسمتۍ نه زمونږ ایس ایچ او صاحب چې کله نه راغلی دی، څنګه چې میډم خبره وکړه 3 میاشتې وشوې، نو هغه غیر قانوني او غیر آئینی طریقه کار اختیار کړی دی او هغې باندې لګیا وي، هغه کارونه کوي. زمونږ په حلقه کې چې سانه یعنې 30 حلقه ده او د بړابیر تاڼې سره سانه راځي، نو نن په میټینګ کې هغه د ټولو حلقو سلیمان خیل، شیخ محمدي، ټیلبند، بړابیر، سوړزي د ټولو نه مشران او خلک هغه راغلي وو چې چا سره ظلم او زیاتې شوی و. لومبې هغه ظلم کوي چې څنګه میډم خبره وکړه د اف سی آر غونته کې پخوانی قانون یې لاګو کړی دی چې چا هر چا که جرم کړی وي او که نی کړی به ده ته اطلاع وشوه، نو د اطلاع په بنیاد باندې که هغه اطلاع غلطه وي او که سمه وي خو بس دی پې ایکشن علي، او هغه ایکشن به تاسو پرون په میډیا باندې کتلی وي چې مخکې هم دغه رنګې واقعه شوې وه او پرون بیا هم شوې وه چې یو معمولي غونته کې د 2 کسانو خپلو کې د پیسو تنازع وه او هغې کې نه څه 302 شوی دی نه 324 او خپلو کې ملګري یو نه کوم هغه چې څه اردو کې بینس ورته وایي میخې هغې ترې نه بوتلې وي، بیا ورکې ضمانت کېښودی شو، مشرانو هغه واپس کړي او هغه واپسی نه پس دی راغو او په دغه کور باندې چاپه والیده او 2 ځلې والیده. نو ورسره لیډیز پولیسو نو نور څه قانوني د دې کوم طریقه کار چې دی هغه اختیار کړی دی او راغلی دی. نو لومبې د حجرې دیوال مات کړی دی، بیا د حجرې کټونه مات کړي دي، څنګه ملګرو وویل سولر یې ماتې کړي دي، بیا ولا په کور کې دونه څه نه دي پرېښي چې هغې پې بېګا شپه تېره کړی وی یا سهارې ناشتې دپاره هغې له پیله یا څه شی چې اویلیبل و هغه یې کړو. دا یو نه شوه، دغه رنګې په بړابیره کې نورې واقعې هم په ریکارډ باندې پرتې دي او میډم وقتاً فوقتاً باندې مشرانو سره دې کې رابطې کوي خو هېڅ لا رزلټ یې نه دی وتی. د دې نه علاوه چې سانه نور غټه که دغه کوي هغه دا ده چې نه په چا اف آی آر وي او نه په هغه باندې څه جرم وي، اگر اوچت کی او اوس هم تاسو لاړ شئ کتی شئ د شیخ محمدو، د شیخانو، د بړابیرې چې سانه د کږې ولې چوکۍ پولیس سټیشن دی هغې حوالات ډکې دي او هغه ملګري دلته راغلي دي، هغې پکې اپلیکیشن یې ورکړي دي 18 20 دن وشو، یو میاشت وشوه چې هغې پکې بېګناه خلک پراته دي، بهر حجرې ساتلي دي، حجرو کې هغه خلک اچوي او ورسره خپل ډیلینګونه کوي، په پیسو باندې هغه خلک روزي. اوس هم په ریکارډ باندې دا خبره ده، مونږه د ثبوت سره وایو بیلیف راغلی دی، بیلیف او هغې ته نه هغه برآمدګي کړې ده او بیا یې روچت کړي دي او بیا په چوکو په حوالاتو کې اچولي دي او دا خبره ورته کوي چې زی تیر ځل خو بیلیف بچ کوي اوس په هم څوک بوزي. نو زما د ټولو میډیا ملګرو ته او مشرانو ته دا خواست دی چې څنګه زمونږ هلته کې علاقایي کومه کمیټي ده او هغې کومه فیصله وکړه چې در سبا سهاره پورې 8 بجو پورې سسپینډ نشو، دې کې انکوایري جوړه نشوه، نو بیا به انشاءالله مونږ په کوهاټ روډ باندې د ټولو ایم پی ایګانو ایمینګانو سره کینو چې څه مخکې کېږي بیا به هغې سره ګورو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه جی. میں اینڈ میں پھر 2-3 باتیں کروں گی، میں اینڈ میں 2-3 باتیں کروں گی بٹ آپ نے ایکشن ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم اصحاب پریس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت اکٹھے ہوئے ہیں. حالات بہت پریشان کن اور سنجیدہ ہیں، اس لیے کہ یہ ڈگنیٹی جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے
وہ سوسائٹی کا ایز اے ہول کمپرومائز ہو رہا ہے. پولیس روز افروز جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور یہاں پہ پرائیویٹ جرگے اور پرائیویٹ جرگے وہ بھی پولیس سٹیشنز پہ اور پھر اس کی آڑ میں لوگوں کا قتل ہو جانا یا لوگوں کو ٹارچر کرنا ایکسٹارشن کرنا یہ روز افزوں کی بات بن گئی ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ریپریزنٹیٹیوز جو لوگ ہیں عوام کے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ NA30 حساس ترین علاقہ ہے میرے صوبے کا، بالخصوص پشاور کا، اور اسے لیڈ ایک بہت بہادر خاتون کر رہی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے اور ہر روز کسی نہ کسی دھمکی کا سامنا کر رہی ہے. اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، اس لیے کہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو آئین کے مطابق عوام کا سیکریٹ ٹرسٹ سمجھتی ہے کہ اس نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا پولیس کا کام ہے. یہاں پہ پولیس کے خلاف جب شکایت ہوگی تو کون سنے گا؟ اور جہاں تک قانون کو ماننے کی بات ہے، قانون پہ چلنے کی بات ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس کے اعلیٰ ترین سربراہ کے پاس یہ پورا علاقہ اپنی قومی اسمبلی کے نمائندہ کے زیر قیادت جا کے بیٹھا ہے اور تمام تر معلومات IGP کو فراہم کر دی ہیں. جب پبلک ریپریزنٹیٹیو یہ کہہ رہا ہے کہ ہٹاؤ اسے، اور نہ ہٹانا در حقیقت آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. ایک بندہ ہراساں نہیں ہے، دو بندے ہراسمنٹ میں نہیں ہے، پوری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ ہراساں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، علاقے کے معززین، سابقہ ناظمین یہاں پہ بیٹھ کے اطلاع کر رہے ہیں کہ امن و امہ کے لیے ضروری ہے کہ راست اقدام وقت پہ کیا جائے. اگر کل 8 بجے تک جیسا کہ قومی نمائندہ نے فرمایا ہے، علاقے کے معززین نے اپیل کی ہے، اگر نہیں ہوتا اس پہ عمل درآمد تو یہ پبلک مینڈیٹ کی توہین ہے. اس کے لیے فی الفور پشاور ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن فائل کی جائے گی اور یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آخر وہ کون سا ضابطہ کار ہے جس کے تحت پولیس کو ایک نظم میں ڈھالا جا سکتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ صوبائی حکومت ہماری ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ محکمہ مرکزیت کے ساتھ وزارت داخلہ کی نسبت سے اس کے زیر انتظام آتا ہے. IGP بھی اس کی مرضی سے لگتے ہیں، سربراہان پولیس کے وہ بھی ان میں ان کی سے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس صوبے کے لیے چیلنجز بہت ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں صوبائی حکومت سے بھی ڈائیلاگ کرنا پڑ رہا ہے، قومی اسمبلی سے بھی ڈائیلاگ کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ فیڈریشن کے لیے، ریاست کے لیے جتنا بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے کیا جائے. ایسے نہیں چلے گا، ایسے چلنے دیا نہیں جا سکتا. ہم پولیس گردی کا شکار زیادہ ہوں گے کسی بھی دہشت گرد کی نسبت. دہشت گرد جو ہے وہ اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، اس سے بڑھ کے جو جرم ہے وہ اس علاقے کے محافظ کا ہوتا ہے جو حفاظت نہیں کر پاتا. ہمارے شہید پولیس آفیسرز ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ ہمارے ہیروز ہیں، اس لیے کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، جان کی پرواہ بھی نہیں کی. لیکن جب اس طریقے سے چیزیں سٹگمیٹائز ہو جائیں، عوام جو ہے ہراساں ہو جائے، تو پھر
ہمیں مل کے اس چیز کو سینسٹائز کرنا ہوتا ہے. سو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ایوینیوز ہیں، اول تو ہمیں امید ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آئی جی پی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. وہ ایک ذمہ دار انسان ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ پبلک کی پلس کو سمجھتے ہوئے کل 8 بجے سے پہلے اپنا اقدام کر لیں گے. لیکن اگر نہیں کیا تو کاز آف ایکشن پیدا ہو جائے گا. عوامی جو رد عمل ہے وہ تو ظاہر روڈز پہ دیکھنے کو ملے گا آئین کے دیے ہوئے حدود کے مطابق، اور دوسری طرف ہم عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے. اور یہ ہمارا حق ہے. یہ ٹیکس پیئرز، ہماری عوام، انہوں نے یہ ادارے بنائے ہیں اور اپنے اداروں پہ ان کا اعتماد بھی ہے. لہذا اس بات کو سمجھیے کہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹو، عوام کا نمائندہ لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتا ہے. پختون معاشرے میں دلیری کے ساتھ الیکشن لڑ کے ہماری نمائندہ وہاں پہ آئیں جو این پختون سوسائٹی ہے اس کے درمیان کھڑی ہوئی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے. تو اس کی آواز کو آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے عوام میں رہنے والی ماؤں کی بھی آواز ہے، بہنوں کی بھی آواز ہے، بیٹیوں کی بھی آواز ہے، لیڈر کی بھی آواز ہے، اور عوام کے لیے فلاح کے لیے آواز اٹھانے والوں کی بھی آواز ہے. So this is the avenue, this is serious, and we through this press conference convey this message in loud and clear words that police authorities must act in accordance with law and they must also listen to the pulse of the people. مجھے امید ہے کہ آپ کے توسط سے یہ آواز زیادہ مؤثر طریقے سے جائے گی. میں گزارش کروں گا اپنی لیڈر سے، اپنی پارٹی کی رہنما سے، محترمہ شاندانہ گلزار سے، کہ وہ جو ہیں آپ کے سامنے بات کریں. میں آپ کو ایک بات یہ چلتے چلتے عرض کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ قانون دان کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور وکالت میں سپریم کورٹ کے سینئر کاؤنسلز میں سے ہوں. میری جو باتیں ہیں وہ میں پرسویسو انداز سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی ہے خود. میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں. ستائنکم ستاسو جس تاسو خپل حقوق دا پارا بالکل مرستہ کڑے دا خپل لیڈر سرا اور دا ستاسو اجتماعی خبر دا کہ ارسے دو دے کے سیاست نشتا دے کے دا عوام اور دا اولس اور دا علاقے مفاد دے داغے جان و مال تحفظ خبر دا داغے امن و امان خبر دا اور دا پا مونگ فرض جوڑی گی تاسو آگا فرد دا کرو تاسو تا پا دے مبارکی ورکوم اور تاسو پختو اکڑا اور ٹولو نزیاد پختو چے دے زمونگ چے دا خور چے دے آکئی لگیا دے نو ز آگوی نخواست کوم چے آگوی راشیو تاسو خبریو کی. میں اوکے آپ آئیے، میں آپ سے گزرتی ہوں. جی آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. قدم فرمائیے دیگر ساتھی اگر یہ پریس کانفرنس اس طریقے سے کرتے اور مطالبات کرتے تو بات سمجھ آتی. آپ میں نے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اور ایس ایچ او کا تبادلہ یا ٹرانسفر کرنا جو ہے یہ مطلب آئی جی کا کام نہیں، یہ سی سی پی او اور ایس ایس پی آپریشن کے لیول کی بات ہے، وہی کرتے ہیں. اس میں وفاق کا کوئی عمل نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صوبائی حکومت ابھی گنڈاپور اتنے پہ بس ہیں کہ وہ آپ کے کہنے 2 لمحوں کے لیے آپ کا سوال ریزرو ہو گیا. ان کی آخری بات کر لوں پھر سوال جواب کرتے، پھر آپ کا جواب بھی دیں گے. بہت اچھا جواب ہے میرے پاس لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اچھا دیکھیے، پختو کلے گا خبر اکوم خپل خلقلا بیا اردو ترازم بیام ویم دا N30 ناستے مسلمانان دی، پاکستانیان دی، پختان دی، حقداران دی. زما پی ٹی آئی زما لیڈر عمران خان یو منٹ تپارا سائٹ تکے دے زخپل خلق لا خبر اکوم سبابا جوندیم ننیم سبابا نیما دا خبری بتاوستا یادی دی. بے پختو کارونا N30 کے نمانو سفارش چچا دا پلارم وی آدھا ایس ایچ او وی او کدا غٹ افسری مونگے نمانو. نن پس مونگ اعلانو کو
سهار 8 بجې زه به په خپله خپل ټول حلقې سره وځم. دا ټول مشرانو شکرګزار یم، سپینګیرو یم، ځوانانو. 8 بجې به سبا سرکواټ روډ بندېږي به. بیا که تاسو موږ باندې ډزې کوئ او که پی ټي آی حکومت یې کوي او که رینجرز یې کوي او فوجیان یې کوي، موږ پروا نشته. تاسو موږ دې حد ته راوستو. بله خبره، دې ایس ایچ او ته زه په خپله تانې ته تړم، ما ورته خواست کړی دی چې بدعمله سړی نیسئ ونیسه، موږ در سره ولاړ یو. آیس چې جوړئ چې هغه نیسئ، موږ در سره ولاړ یو. اسلحې پروډکشن کوي غیر قانوني، اسلحه خرڅوي، موږ در سره ولاړ یو. قتال کوي، موږ در سره ولاړ یو. د جواب سره راکو چې میډم زه خو ډېر غټ مسلمان یم، دی به د خلکو کورونه فیصلې کوي. یو کور کې کویدن وه، کویدن په بډه بیره کې پټاخې ماشومانو والوزولې، 15 کالو هلکان یې راوچت کو، چې چا کویدونه هغه یې راوچت کو، په والو والو مړ کړل، تانې نه پټ کړو، چوکۍ ته یې بوتلو، چوکۍ په والو والو کوتره یې کو چې پیسې راکړه، چې پیسې ورکړې هلک یې پرېښود. بے گناه خلک ټیله بند کی، یو الک په چاکو باندې چا ووالو، 12 ورځې ایف آی آر یې نه کټ کولو چې دا دومره غټ افسر و د ولې ایف آی آر نه کټ کولو، خو پیسې. ابل فریق یې راغوښتو چې شاه بزر کزان له ضمانتونه والا، دا د پولیس کار دی، دا خو شرمول دي. وردي به موږ واچو، موږ له وردي راکې، موږ تنخوا نه الو، موږ به دله مفت پولیسینګ وکړو. دا چې څومره موږ ناست یو که نه، موږ ډېر تکړه یو، موږ سره ټوپک هم شته، او دې وردی بغیر به دله دا ښار ټیک کو، دا صوبه به دله ټیک کو، دا حلقه به درله ټیک کو. بیا درته یم زمونږ شرافت زمونږ کمزوري مه ګڼئ. مونږ په حیا ولاړ یو، په پښتو ولاړ یو، په مسلمانۍ ولاړ یو. ایس ایچ او کار نه دی چې کور ته لاړ شي او زنانو سره وګډېږي او ورله اے سی مات کړي او فرج کار کړي. ولې دا کشمیر دی، دا فلسطین دی، ستاسو مازغه ټیک دی؟ کم قانون کې تاته اجازت ده چې لاړ شي د خلکو سامان مات کې؟ کم قانون کې اجازت ده چې ته بې ګناه اوچت کې او بیا په بند کی په دې سیفن کې تاړه کې د سیفن کې چوکۍ کې ټولو چوکو کې بیا خلک وهي، واټر بورډنګ ورله کوي لګیا دي. داسې قسمه ظلم روان دے، خو ناٹ ایکسیپٹیبل. میں اردو میں اس لیے آ رہی ہوں کہ ہمارے معزز آئی جی صاحب ہمارا ڈیمانڈ سن چکے ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، ہمارے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں، بٹ سر یہ معاملہ اب حد سے نکل گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا انٹیریئر منسٹری کو ایک ایس ایچ او میں کیا اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ میرے حلقے سے 3 مہینے سے پوسٹ نہیں ہو رہا. میرا کوئی ذاتی پولیس والا میں نے نہیں لگوانا، جس کو لگوانا ہے لگوائے، جس پارٹی سے لگوانا ہے لگوائیں. اور اگر یہ اتنا تگڑا آفیسر ہے، سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوتا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے، کیا پولیس آفیسرز کو صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں اجازت ہے کہ اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں اور اپنا نام رکھا ہے گبر سنگھ؟ کون سی قانون کے نیچے؟ ایف آئی آر تم اس پہ کریں گے، چھوڑیں گے تو نہیں. سسپینشن ہماری ڈیمانڈ ہے صبح 8 بجے تک، اس سے ہم پیچھیں گے نہیں ہٹیں گے، سمپل از دیٹ. انکوائری اس پہ ہوگی. یہ یاد رہے کہ جس نے آئندہ سوچا بھی کہ ایسا کام کرے گا، اور آئی جی صاحب آپ سے ایک اور ریکویسٹ پبلک کی توسط سے، جتنے چوکی کے ہیڈز انچارج اس نے گائے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ سسپینڈ ہوں گے. یہ واحد سسپینڈ نہیں ہوگا. اگر کوئی سیاسی قوت جاتی آئی جی صاحب کے پاس وہ ہمارے سامنے آئے، وہ چاہے میری پارٹی کو ہو یا دوسری پارٹی کا ہو. جس نے اس ایس ایچ او کو لگوایا ہے مجھے پتا ہے، میں نے اداروں سے پوچھوایا ہے، اس لیے ہمیں بے وقوف مت سمجھے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر حد کراس ہو چکی ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گی. میں شکر گزار ہوں معظم بٹ صاحب کی، ان کی لا فرم ہمیشہ ہمارے سخت وقت میں کھڑی ہوتی ہے، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ. ہمیں پانی نہیں دیتے، گیس نہیں دیتے، بجلی نہیں دیتے. اس کا یہ مطلب ہے اسکول اسپتال نہیں. 77 سال سے اس حلقے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے ساتھ خیبر ہے، ہمارے ساتھ افغانستان ہے، تو ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. لیکن انف از انف. This is an apolitical press conference. This is an apolitical demand. And this is an apolitical warning. We will not allow anyone to destroy their constituency for political goals or for mines or minerals. We know who you are, and sorry, you are not acceptable to us. If this man is not removed by 8 a.m. tomorrow morning,
you will see what the awam of NA30 does. Thank you very much. Open for questions. उनका जो क्वेश्चन जी एक सेकंड पहले उनका सवाल था बेटा, एक सेकंड आप जवाब दे दें। देखिए जी, अगर आज के आज वफाकी हुकूमत हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा हमारा हिस्सा ट्रांसफर करे, ना दहशत गर्द होगा ना टारगेट की, अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में टारगेट किलिंग्स हुई हैं, हमारा भाई एनपी का एमपीए बाजवाड़ में कत्ल होता है, किधर इंटीरियर मिनिस्ट्री, किधर है दिफाई मिनिस्ट्री, किधर है फौज, किधर है पुलिस? वो तो मेरी पार्टी का नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी था, मुसलमान था, पठान था, मेरा भाई था, और इसने बात क्या कही थी? अमन मांगा था ना, अमन ग्वाड़ू, अमन भी नहीं मांग सकते, गोली मारेंगे, कितनों को मारोगे? यहां भुट्टो वाला हिसाब नहीं है, यहां और कोई हिसाब नहीं है, यहां हम अपनी मुर्गी का, अपनी पेंसिल का, अपनी गाड़ी का भी हिसाब करते हैं। इस कौम को आपने 77 साल, ये वो कौम है खैबर पख्तूनख्वा की कि कश्मीर को जब आपने आजाद कराना था तो कबाइल जाते थे, और अब आपको हमसे ही दुश्मनी हो गई है। सो सिंपल इज दैट। इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है। मैंने सीएम से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने आज सुबह उनको बोला है कि सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हूं, मैंने सीसीपीओ से 3 महीने से रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन कहते जी ऊपर से प्रेशर है कि इसको नहीं हटाना। मैंने एसएसपी ऑपरेशंस मसूद बंगश से भी रिक्वेस्ट की है, उनके दफ्तर में मैंने 40 एप्लीकेशंस दी हैं बड़ी ईद पे, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज ये सब बड़े मेरे साथ गए हैं और हमने रिक्वेस्ट किया है जी साहब से कि हमसे कोऑपरेट करें, वरना हमसे भी कोई कोऑपरेशन ना एक्सपेक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम, ये इसको खास तौर पे खवाती ताल्लुकात से दावा ट्रांसफर किया गया है कि माशरे में जराइम की बेहतरी की जाए, और क्या वो लोगों के एक फरशनास अफसर है, अच्छा, खास तौर पे किसको टारगेट किया जाता है, तो ऐसे तो पुलिस से घर नहीं जा सकती। अगर वो जाती है तो 100 बार सोचिए कि मैं जाऊंगा, तब कोई आदमी के खिलाफ आईजी के पास जाएगा, कंप्लेंट जाएगा, सीसीटीवी को कहेगा, किसी और को कहेगा, फिर क्या हो जाएगा? आप लोग कह रहे हैं कि बड़े अच्छे काम करते हैं वहाँ से। कौन कह रहा है? मुझे एक कुछ लोग हैं जिनमें काम है, आप बता दो। जी जी बिल्कुल, नहीं, ये सिर्फ उनको पकड़ते हैं गरीबों को जो आइस पीते हैं, वो तो पहले से विक्टिम है आइस पीने वाला। हिम्मत करके दिखाए, जो आइस बनाता है उसको पकड़े, इसको फैक्ट्रियों को नहीं पता, मैं बता दूंगी पता उसको कि आइस कहां बन रही है, और ये आइस बाकी सूबों में क्यों नहीं जाता, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आता है? अगर इस हिम्मत है और इतना अच्छा पुलिस अफसर है, जो आइस बेचता है उसको क्यों नहीं पकड़ता, गरीबों को क्यों पकड़ता है? बिल्कुल इसके पीछे सियासतदान खड़े हैं, इसके पीछे एजेंसी वाले खड़े हैं, ये मुझसे लिखा हुआ ले लें, वरना एक एसएचओ के लिए इतने लोग जतन करते हैं, ये आसमान से उतरा है। और एक सेकंड, मेरी बात सुने, क्या खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ NA30 में यह मसला है? हसन खेल मेरे ही हल्का है, उसको उधर भेज दे, वहां जितनी आइस बेची जाती है, जितनी पी जाती है, उधर उसको भेज दे, उधर तो नहीं भेज रहे। मैं आपको बता दूं, जितना तगड़ा अफसर आपको इस वक्त टांग में चाहिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में चाहिए, साउथ वजीरिस्तान में चाहिए, बनू में चाहिए, बाजवड़ चाहिए, उधर इसको भेजें। पेशावर क्यों भेजा है? जी आप मतलब आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत इतनी भी मजबूर है कि वो एक विजिटर को घर नहीं दे सकते या उसको ट्रांसफर दे सकते, बल्कि बकौले इस एक्ट में विजिटर की ट्रांसफर पोस्टिंग और उसकी मुअत्तली ये प्रोटेक्शन की लेवल की बात है, लेकिन आपने आईजी तक मैंने अप्रोच की और फिर वज़ारत दाखिला को बीच में लाया। ये सिर्फ अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने जो ना वज़ारत दाखिला के लिए इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, क्योंकि ये वजारत दाखिला के पीछे जो लोग खड़े हैं, वजारत दाखिला को जो प्रमोट करते हैं, जो वजारत दाखिला के मिनिस्टर को प्रमोट करते हैं, जिसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ असेंबली में आके बैठे, फॉर्म 47 वाला। एक सेकंड, सवाल का जवाब सुन ले, शोर मत करे। मैं आपको पूछती हूं कि कल हमारे ANP का एक MPA शहीद होता है, क्या किया वजारत दाखिला ने उस पे? लेकिन एक SHO पे खड़े हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, दोबारा सुने, मैंने CCPO से भी रिक्वेस्ट की, 3 महीने से कर रही हूं, नहीं हटा रहे इसको, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर मीन्स इस्लामाबाद, ऊपर मीन्स एजेंसियां। मैं ये कह रही हूं कि ये पुलिस का बंदा है ही नहीं, ये शर पसंद है और यहां पे शर करने आया। जब से ये बंदा आया है,
یہ جو دہشت گرد ہے ان کی لوگوں کو فونیں آ رہی ہیں کہ ہمیں 1 کروڑ بھتہ دو, 50 کروڑ بھتہ دو. یہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے آئے جو فوج نے ختم کر دیے تھے اس علاقے سے. یہ ان لمبے بالے والے لوگوں کو لے کے آیا جو لوگوں کو فون کرتے ہیں, بزنس والوں کو فون کرتے ہیں کہ ہمیں بھتے دو. جب سے آیا یہ لعنت واپس آئی ہے اس کے ساتھ. میڈم نہ تو ان کا حلیہ کسی سیکورٹی فورس والا ہے اور نہ ہی ان کے جو الزامات ہے, مطلب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تک. اس نے پہلے جو مطلب تقریر کی بڑا دیر کی ایک مسجد میں, تو اس میں یہی کہا تھا کہ میوزک پہ پابندی ہوگی. اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی, مطلب اس کو بھی یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ بات کریں. ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. آپ کو یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پریس کانفرنس کون کر رہا ہے؟ لاکھوں ووٹ جس نے لیے ہیں وہ یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس کے پیچھے عوام کا ووٹ ہے, یہ آپ کی نمائندہ ہے. اور کیوں اپنے ایس ایچ او کو انائی کرے گی؟ کیوں اپنے ڈی ایس پی کو انائی کرے گی؟ عوام کی بات سن رہی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں, عوام کی نمائندہ ہے. اور اگر عوام کی نمائندہ جو ہے اس کی بات آپ جو ہے اسے اس کو فوقیت نہیں دیں گے, جو کہ انکوائری کی بات کر رہی ہے, جو کہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہے, جو کہ ایف آئی آر کی بات کر رہی ہے, تو اور کون سا طریقہ ہے کہ مقدس امانت کو مقدس طریقے سے استعمال کریں؟ دوسرا, آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آ کے یہ اعلان کیا ہے اس نے کہ وہ آئس کو ختم کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, آئین ذمہ داری ہے کہ وہ کرے. کس یہ سی این اے سے بنا تھا؟ بنا اس یہ ایکٹ تھا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو کہ یہ بناتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, بیچتے ہیں. کتنے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں؟ عام آدمی تو لٹنے کے لیے تیار ہے, وہ تو کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے, وہ تو شکوں پہ مجبور ہو رہا ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ میڈیا ہیں, عوام کی عکاسی کرنا آپ کا فرض ہے, اور آپ کی طاقت عوام کے لیے, آپ عوامی نمائندے ہیں. ہم یہاں پہ بنیادی حقوق کے لیے, آپ کو پتہ ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم اس کی پرائس دیتے ہیں روزانہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کو ہم نے سٹیک پہ رکھا ہوا ہے, بشمول میرے. کتنے ہم امتحانوں سے گزر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہاں پہ پچھلے دنوں آپ کے یہاں پہ ڈبگری میں وہ جس کا میڈیکل پلازا تھا, کیا نام تھا اس کا, یاقوت خان, وہ قتل ہو گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ پولیس اسٹیشن پہ اس کا جرگہ کرنے پہ مجبور کر رہے تھے لوگ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دس از سیریس. اور ہم نے ریوائیو کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کو. جب وہ نہیں کریں گے, پولیس نہیں کرے گی, ہم سینسٹائز کریں گے. ہمارا کام ہے بولنا, اور ہم جو بولیں گے وہ سچ بولیں گے, اس لیے کہ ہم جواب دیں. ہم ایسے ہی بول لیتے ہیں کہ اپنے پولیس کو اپنے خلاف کر لیں. مائی ویو از کہ دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا فیئر انکوائری, فیئر ٹرائل, عوام کی پلس, یہ آئینی چیزیں ہیں. اس کے لیے ہم عدالت بھی جا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں, پولیس اسٹیشن بھی جا رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ اٹ. ایک آخری چیز, 1 سیکنڈ. جی میرا مقصد یہ تھا جی, یہ پولیس افیسر گزشتہ 3 سالوں میں 2 بار معطل ہوا ہے, 1 بار ضلع بدل ہوا ہے, سوادی میں, سردا میں, جہاں بھی یہ گیا ہے وہاں سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے, وہاں کے لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا. میں یہی بتا رہی تھی آپ کو, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کا دوست ہے جو پہلے سنیں, میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے, منگل باغ کی ٹیم کا بندہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کو کس نے تعینات کیا, یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. یہ ریزریکشن آف منگل باغ ہے. مجھے میوزک نہیں پسند, تم ہو کون کہنے والے؟ میں جی شادیوں میں لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ خوشی منائے. تم کون لوگوں کے گھر میں گھسنے والے, عورتوں کو بتانے والے کہ میوزک مت سنو؟ میں جی قرآن و آئین پہ کھڑا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی قرآن آئین پہ کھڑے ہیں, لیکن تم پولیس آفیسر ہو, اپنی اوقات میں رہو. ہمارے گھروں میں گھسنا, ہمیں طریقہ سکھانا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, مسجد سے کیسے, وہ تم نہیں ہو. تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم آ کے ہمارے گھروں میں گھسو. پلیز ریممبر دس. یہ تو ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او سے اوپر بھی کوئی یہ بات کرے گا تو ہم اس کے ہاتھ پہلے پکڑیں گے, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بہت اور کچھ کرنے والے ہیں. پلیز ریممبر, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ منگل باغی ان دس حلقہ. تھینک یو ویری مچ.